इस्लामी तारीख की दारीन या आज़ीम वाक़या मेराज का रसूल अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक दरियाश ने पवित्रम तारीख बांधे जमील पर मुबारक अशबा बांधे मेराज शरो तो इस हिस्सा बयान करो ताकि उठाओ तफसील वाक़या चूंकि दलीबा कुरान अज़ीम शान के और अहादीस मुबारकों की एक तफसीली बयान और अहादीस मुबारक रही तारीख जिक्र कवल दाज़रीबी के हर उम्मती तख्बल खुद महबूब पैगंबर मुबारक बदल वाक़यात ना मालूमात हासिल ये परिमाण जैसे कर चुनकला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अलैहिस्सलाम का बेदार को क्या सोच पता विश्व का रसूलुल्लाह मुबारक दावी तक का हुक्मान है रिजवान फरिश्ते ऊपर आपेश करे और रसूलुल्लाह मुबारक पानी हुक्मान दे उस ऊपर मैं जो जानता मैं उतरो अन्नामा तीदा खान रहमतुल्लाह अलैह पहल सीरत हरबियत की दी इदाद ज़बर दशनो ज़बर जो लोग पाए कि वह ऊपर आपेश पे और तला नबाद रसूलुल्लाह मुबारक शक्ल सदर मुशलो शक्ल सदर दलील जिक्र कुरान यानी शाद के लिए अल्लाह ने शरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रका अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरका हुजूर अलैहिस्सलाम सीना मुबारक इलाह व मुस्ला सीना परमस्तरो करे बल्कि मुका सीना परमस्तरो करे दा पुस्तुकी या दृष्टि व तसलक दे मायना या प्रेशर पर ऋषि रसूलुल्लाह मुबारक और सदी मुबारक की रेपुटेशन तकरीबन सरूर करत शमिल यौम उलुबान बहादत की हज़रत हलीमे सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वतन और बालाका की शमिल तकरीबन दसवनी मोहतरों का उम्र के यौम रज़वानी की शमिल और यौम मेराज पशुपा शमिल देवजना और यौम इलान नबुवत ना बस शमिल दलीला से तरीका शमिल है रसूलुल्लाह मुबारक पकड़ दा हदीस जिक्र रिवायत है दासीना मुबारक के वनसरी का हुजूर नशनदा वर्णेश वीना तेनदा पैदले रब मुबारक के वाला गुलाब करे दे और दानीने वाला और तोरे पर टुकड़े दरवाजे में आले थी कड़ी थी और ये ला ईमान और अखबार प्रोडक्ट को वापस से राहुल को और वापस से मदीने की ये फौदवा जिस पे अपने वजह उलमा बयान की दी आला तफसीर हुआ कि उससे दो रदास तवैमा जब मेरा पशुपा दिलाकर ऑपरेशन शेवे दे दादी दरबार शेवे ची रसूलुल्लाह मुबारक चूंकि दुनिया न पर आसमान तखीजी और आसमानों द जन्नतों सैर के अर्श मानात दी चूंकि ला जुला के ला और जुला
الله حضور پاک ته حاصل شي. ولې چې دا عجایبات د جنتونو د دوزخونو د هواګانو د اسمانونو دا چې کله کله باندې انسان به یو عام انسان واقعا چې یو معمولي شي وویني عجیبه نو حیراني چا باندې ژر راځي ورسول الله مبارک مریالان بله تېرېږي نو دا طاقت دپاره دا اپرېشن شوی ځکه چې وروسته په دې واقعاتو کې ډېر عجایب راځي بیا تاسو ته زه دا انشاءالله کې ژوندي ذکر وکړم نو د هغې لیدل دپاره دا شوی او دینه نه ده تللې د دې وجه بعض علما بیانوي چې دا ځکه وینه نه ده تللې چې دې وخت کې د رسول الله مبارک په وجود اطهر باندې غلبه د نورانیت وه او د بشریت غلبه نه وه. رسول الله مبارک بشر دی بې مثله بشر او نور هم دی او د عامو نورونو په شان نور نه دی بې مثله نور دی. نو چې کله به د بشریت غلبه راغله رسول الله مبارک باندې به خفګان هم راتله ولږه به راتله خوب به راتله د بدن نه به وینه تلله لکه د احد په غزا کې چې د حضور غاښونه مبارک شهیدان شو نو وینه مبارکه راغله د غاښ نه او دلته سینه سیرې کېږي زړه راکړاوېږي او وینه نه راځي نو دلته غلبه د نورانیت ده. یا دغه شان چې څلور کاله ته اپرېشن کېږي او دا حالت راځي د وړوکوال واقعه داسې بیان شوې ده چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د خپلو رضاعي رور سره او خپل رضاعي خور شیما بیبي سره بهر چیرې سرود ته تللی دی. لومړۍ ورځ یې وه او دوی چې وکتل یو دوه کسان راغله حضور پاک یې روان کړو په یو تختې شل کړ د ګټه یو غټه هواره ګټه ده زړه مبارک یې ورله راویسته سینې ورله سیل کړه زړه مبارک یې راویسته دوی دواړه په منډه منډه حریمین بیرته راغلل چې راشه زموږ رضاعي رور قریشي رور چې دی هغه داسې واقعه ده حریمان او خاوند یې وارخطا او په منډه منډه لاړل بهر څه ګوري چې د دواړو باندې سردار مبارک حضور ولاړ دی رنګ مبارک یې تغییر دی او بر بره ګوري دي راواغسته ښکلې ګډې کې ناندې ونیولته یې ویل چې څه واقعه ده مبارک په خپله فرمایي وګوره د دوه کسان روان دي دي دغلته په دې سم ډول همدا دی راشي کړو زما د ورځې څه وویستل او بیا یې وګټه او څه یې پکې واچول دا هر څه حضور ویني او ویني پې او نشه پې نه راځي وینه پې نه راځي تکلیف ورته نه محسوسېږي نو دا واقعات داسې ډېر تقریبا څلور کاله ته دا واقع شوې لهذا کله چې دا اپرېشن وشو د حضور سینه مبارکه واپس وګنډل شوه جبريل علیہ السلام چې کله د زړه مبارک کېښود په خپل ځای کې او ښه په غور یې وکتل من قلب شدید فيه عینان تبصران وأذنان تسمعان جبريل علیہ السلام چغه کې وي دا خو داسې زړه دی چې ډېر قوي دی د رسول الله مبارک دا زړه مبارک ډېر قوي او مضبوط زړه دی په دې کې دوه سترګې دي چې دې پرې لیدل کوي او دوه غوږونه دي چې دې پرې اورېدل کوي د رسول الله مبارک لیدل او اورېدل د سر په سترګو او په غوږونو کې خو د زړه په سترګو یې لیدل او اورېدل کوي ځکه د دې ذکر حدیثو کې شته هغه ځان له موجوده وخت کې تېرېږي یا رسول الله مبارک کا اپریشن نه بعد د بیت الله شریف طواف وکړ د طواف نه بعد رسول الله
به هداية تكسبين حيوان دي أو غخر نغتي أو غخر نوركود تكسبين حيوان تدل بخت إلى الإنسان بشان أو نور بدني تخجل بشان دي أو قدمي دوغرا لوی قدمي دي چچر تطور بندر نكيده ده دعا بني قربتي يوم قدم او براق دباب مری براق باب بريخنا توي لبريخنا بشان رفتار كده رسول الله مبارك من ترازي وبراق سوري كي وغونه كټي د زمرد بشان پیه دشته دهو بشان سینه د یاقوت بشان تک سر سره دي او د مرجان بشان دی لګیدا او د سپینې مرغلرې بشان دی شاده او د قرآن په تدبیر کې شوی چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او د دې وخت وزریم دی د دې قرآن وزریم مطلب نوع النسل والنوع ذكر كانت جديد مبارك سوريكي فذا وقت رسول الله مبارك عليه الصلاة والسلام والعرض دعوات ترى لدوما وذو إباك بيوسوع كدار وتصفريدون بحث دابرات تسلوا كل والو مسيرة وكلو جبريل السلام مرتبي لاولي دون مسيكي ودورا تاخذ ضد بدار سنه قال جبريل تاخذ محمود دي نبدي وفي برات سهكتك وفقدت روان الجواب او بیا رسول الله مبارک جبريل السلام पे कुर्बान तास्कीन हुजूर السلام को फरमान वाई थी दमाए और हाजत थे बरात कोई जमा हाजत थे नबी السلام कोई जमा हाजत थे बरात विस्ता हाजत बरात को कुर्बान तमाला स्वर्ग के नो द मकसद द क़यामत पर बांध जिगर मैदान द मकसद तदी रुपया पमाश्वर के अल्लाह तसान यौम क़यामत माल क़यामत पर दे और सिफारिश पर इनके जितने तलाश नबी सलाम मुबारक तवक़ुफ़ गई जबरील सलाम मुख्तना के कुर्बान हुए तवक़ुफ़ खुदा ने जदोहन पबरात रवानी उनमेराज पदरत रवान तकामत मोरत पर कुरान सुरड़ी वमा सरद पर बतियान वक्त दे जदा कबर नपास दीप बसिस में ऐलान माशा तीरा तरह के कर ना पे सफर जबरील सलाम मुबारक फिक्र के लाड़ जबरील सलाम लाड़ रबी करीम तास्ती परवरदिगार आलम दास मसाला इलाह पड़ता पैगाम रोए महबूबा का फकीर अमन साहर को बदी कबर तो यो बरा होता अभी बाई पैदा तमाशा तजियो को कुछ तरह और याद रख फरिश्ते आए थी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मीकाईल इसराफील हर तरफ तवलाली माता साबिरा जिबरील के टोल निजाम गुजरे दे टोल से बदे कायनात बराड़ की सिर्फ ददी सफर दौरान किया वली चितोले फरिश्ते तत्पर डिप्याना द हुजूर पर खिदमत बड़ी पे की ललोची दुरूद सलाम पेश की नमरहबा नाली
وی دا مې تیز رفتارې کوو چې پرېښوده مې نو البته به او که حرکت پرېښوده مې نو همداسې به نو که حرکت به مې ورکړو بلکل البته به یو رکاب د جبریل امین علیه السلام دی بل ته بل اسرافیل علیه السلام واګي وړي جبریل علیه السلام ورته ویل قربان چې تاسو دی نو په لار کې که هر څوک د باندې اواز کوي نو هغې ته ودرېږئ نه چا اواز ته ودرېږئ نه مخ به نه اړوئ رسول الله مبارک وایي صحیح ده وایي چې لږ نظر مې وکړ چې مې وکتل یو اواز راغی چې ودرېږه او ما ته وګور ویو طرف ته مې توجه ورنکړه وی بیا یو ډېر ډول سینګار کې زه له مخې ته راغلی چې د ګوتې ګکار مې وی هغې ته مې توجه ورنکړه چې کله هلته یو مقام ته رسي جبریل علیه السلام تمیشه کوي وی دغسې اواز راغی د دې طرف نه بیا د دې طرف نه حضور ته وایي جبریل امین دا د دې طرف اواز د یهودیت دا د عیساییتو دا دې خوا کتلې امتیان به د یهودیان شوي او دا ښځه چې وه نو دا دنیا وه که دا دې ته درېدلې وې نو دا ټول امت به په دنیا باندې اخته شوی وي څه نه څه خلک به پکې اخته او څه به پات دي د هغې نه بعد د شان اواز وشو وی ښځه چې ورته د اواز نه دی ودرېدلې نه دا د آتش پرستو د مشرکانو اواز و حضور په یو قدم مدینې منورې ته راورسېد جبریل علیه السلام قرآن مدري قربان پوښې دا ستاسو هجرتګاه دی دلته 2 رکعته نفل لمونځ ادا کوي بیا د مدینې منورې نه مبارک روانېږي یو اسرا یو غر راځي هغې سره یوه غونډۍ ده کثیب الاحمر ورته وایي مسلم شریف و امام بخاری و امام ترمذی دا حدیث راوړی دی رسول الله مبارک فرمایي رأیت موسی فی قبره یصلی عند کثیب الاحمر حضرت موسی علیه السلام په خپل قبر کې ولیدل چې لګیا دي لمونځ کوي د دغې سرې غونډۍ په خوا کې د انبیاء کرامو په قبرونو کې لمونځ او عبادت او د دې امت د اولیاء او نیکانو په قبرونو کې تلاوت او لمونځ دا ثابت دي دا جایز ثابت دي او مشهور دي واقعات او احادیث کې شته د هغې ځان دا وایي مضمون بېکارۍ په څه بیا نه وخت تېرېږي صرف 2 ریاض ځانې ما ویلي دي بار بار چې په قبر کې د نیکانو خلکو منځونه او تلاوتونه دا په تواتر د احادیثو د روایاتو د واقعاتو سره ثابت دي په دې کې د چا اختلاف انکار نشته رسول الله مبارک عجایبات ګوري په دې لاره کې عجیبه عجیبه حالات ګوري وایي چې مې وکتل یو سړي مې ولیده چې د ګېډو یو ګېډۍ دی یو باغ دی چې اوچت کې نشي کټولی دی خو ورته علاج شي ټول لرګي را پیدا کړي او کاري کې نه باسي وی بیا اوچتې بیا هم اوچتې بس په دې کې حضور پاک د جبریل علیه السلام بارک ته ودرېږي ورته وایي یارې کې دا څه کوي دا سړی او ورته وایي قربان کړه ستا د امت بعضې کسان داسې دي چې هغې کار د الله پاک مثال کوي چې د خلکو حقوق او ذمهوارۍ په غاړو پرتې دي هغه نشي ادا کولی او نور یې په ځان نمباروي نو دا هغه حسناک خلک دي بیا چې وګوري یو ورکوټ ټیکاڼی دی هغې نه یو غټ ویي راوځي بیا هغه ویي کوشش کوي چې په دې کار کې واپس ننوځي خو نشي ورتلی وایي دا څه دی وایي دا چې دی هغه کس دی چې دی ورکوټ دی خو د خولې نه غټې غټې خبرې راوځي هر سړی باید د خپل مقدار خبرې وکړي بیا یو بل سړي ګوري چې د
د کوی نه ورته وباسي او هغه تشه وځي. بیا ورته کې ښه کوشش وکړي چې ډېر وباسي هغه بیا تشه. د نبي علیه السلام ته حضور پاک جبرئیل داسې شي وایي قربان دا د ریاکار سړي مثال دی، کوشش کوي خو د عمل صله ورته نه ملاوي. عمل خالص د الله د رضا لپاره پکاري، نیک عمل. نور مثالونه حدیثو کې شته. بیا یو قوم مې ولیدل چې پټې دی په هغې کې فصل وکړي او لږه شېبه بعد هغه ولیبي او چې ولیبي یو لوی درمن ته تیار شي او بیا چې کوم دی ورته وروکړي او بیا زر زر غټ شي او په زرګونو دانیو کې ډیری برابر شي، درمن جوړ شي. جبرئیل امین دا کوم خلک دي؟ قربان دا مجاهدین فی سبیل الله دي. د دې یو نیکي په 900 باندې قدرې او چې څومره دې کوشش کوي نو دې الله پاک د هرې نیکۍ په سلو زرګونو بدلې ورکوي. بیا نو یو بل قوم ولیدل چې د دې په شرمګاهونو باندې ماران عزت دي او خوري او بربند دوړ دي او کاری خوري او د نورو حیواناتو په شان سریږي. جبرئیل امین علیه السلام وایي محبوبه دا ستا د امت هغه خلک دي چې زکات نه ورکوي. څنګه چې کلمې طیبه او لمونځ فرض دي او روژه فرض ده او حج د بیت الله شریف فرض دي، دغه شان زکات هم فرض دي. تقریبا 200 آیاتونو کې متصل د لمانځه سره د زکات ذکر راغلی، واقیموا الصلاة وآتوا الزکات. نو دا د هغه خلکو ذکر دی چې هغوی زکات نه ادا کوي. زکات فرض دی د دې لپاره چې چا سره وینې تورې سره زري په هغې کې په ده باندې 2 ماسې او 6 رطې زکات فرض کېږي. 2 ماسې 6 رطې او یا د هغې قیمت ورکول، دا په هغه وینو تورو سرو کې زکات. او که دا زکات ورکړي نو د دې بیا قیامت کې سخته سزا ده. یو ځل حضور پاک 2 ښځې راغلې په لاسونو کې د سرو زرو بنګړي. حضور ورته ویل عامه تاسو د دې زکات ورکوئ؟ هغې ورته وایي نه صاحب. وایي ستاسو دا خوښه ده چې تاسو ته د قیامت په ورځ باندې تاسو ته بیا د اور بنګړي واچولی شي؟ وایي نه یا رسول الله، بیا د دې زکات ورکوئ. سرو ته بله مسله دا ده چې 10مه پاره کې فرمایي یو فرمایي الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله يوم يحمى في نار جهنم فتقوى بها جنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دا خلک چې سره سپین خزانه کوي او د دې نه زکات نه ورکوي، الله پاک وایي 10مه پاره قرآن دین کې فرمایي چې دا په ورځ د محشر د جهنم په اور کې ګرم کړي شي او دې خلکو له د دې په مخونو او په شاګانو د دې غاښونه ورکولی کېږي او ورته به وایي چې دا هغه ستاسو خزانې دي چې تاسې جمع کولې د ځان لپاره. اوس دا عذاب د دې وسکئ. چا سره چې سره دروي په کورونو کې د دې زکات ورکړي چې غاړې خلاص شي. بس سپینو زرو کې چې چا سره 2 مترو ستوري وي په هغې کې 2 تورې او 6 ماسې زکات کېږي. 2 ماسې 2 تولې او 6 ماسې. او چې چا سره نقد 200 روپۍ وي په کور او کال پرې تېر شي نو په 200 روپو کې به د 15 روپۍ زکات فرض. او سبا په 200 روپۍ ماشومانو سره د ورځې
نه جوړې کړل یا دومره سامان تا سره کور کې پالتو پروت دی چې د هغې نصاب 200 کرس په تا د هغې زکات ایستل واجب په دې کې حولانې حول شرط دی یعنې کال تېرېدل زکاتونه وباسئ ښه دا زه ویمه تاسو ته زکات ادا کړئ دیوانی سمې کې 40 روپو کې 1 روپۍ ده په سلو کې 2 نیمې بیا په سلو کې 2 نیمې په 1000 روپو کې 25 روپۍ زکات کی او په 1,00,000 روپو کې 2,500 روپۍ زکات ہے 1 लाख के 2,500 1 लाख की शेयर तो زکات دا فرض کم خلک چې زکات نه ورکوي د هغې په شریعت په احادیثو کې ډېر سخت وعید راغلی ورځ د محشر چې قایل شي وایي یو غټ ښامار وایي دا سړی به مخکې ولا مار به وبسي دې ورته منډې وایي ورته به وایي ودرېږه دا ښامار به ورته وایي دا څه بلایې دا سړی به ورته وایي دا ښامار به ورته وایي وانا کنزک ومال زه ستا مال او خزانې به کړم هغې به چې تا ته زکات نه ادا کړم اخر رسول پاک کوئی دا سړی به ونیسي او دا خولې ته به ورغله واچي دا ښامار ورته به ویوشلی د دې سړي خوله به وشلی ستا دا زکات ولې نه دې ورکړی په اوښانو کې په ګډو چینو کې وغیره وغیره په دې ټولو کې ستا رسول الله مبارک فرمایي یو بیا مې یو بل قوم لید چې کاڼي پروت دی د دغه سړو سرونه په دې کاڼي کې دي او برنه ولا بل کاڼي راغورځي دا سر ولا جفړې کوي سر ولا جانه والی ویل دا څوک نبی اسلام ورته قربان دا ستا د امت بې ایمانه خلک لمونځ نه کوي د شپې لمانځه ته نه راځي د ماخوستنې د سهار نه راځي ټوله شپه اوده پروت دي سهار اوده پروت دي لمونځ نه کوي دا خلک دي چې د دې سرونه په کاڼو چېرته کېږي نن سبا زموږ خلک ډېر په معاملې کې سست مونځ ته زیاته توجه ورکوي قیامت کې وړوکی د لمانځه تپوس کوي په قبر کې کوم سړی چې لمونځ نه کوي حضور پاک فرمایي یو غټ ښامار چې د هغه مار سر د سرطان پر غټ وي او د ډېر زهر د تیزو نه په هغې ویښته نشته او دغه مار به په دې بېایمانو په قبر کې مسدد شي او دله به روزانه 15 کرته ټک ورکوي او چیچي او دا دومره زهریله مار دی حضور وایي که د دې دنیا ته ستا خپله راښکاره کړي او وږي ووایي په مخ د ځمکه به شین بوټي پاتې نه شي هر څه وسوځېږي به شي بېایمانه له به په قبر کې دا مار ټک ورکوي د سینې ډرایور صاحب په وخت کې یو ځل یو جنازه وشوه د ده دا کفن پسې خوندي راغلل خلک ورغلل چې دا څه شی پکې راپیدا شي چې ګوري یو غټ ښامار د دې مړي د درې نه تاو شوی دا خلک لګیا دي چې دا ښامار دې هم پاکي انا پاکي ښامار ورته ګویا شو اے الله بندگان زه الله مسلط کړم په دباغ دی ما د دنه ما خوا کوي نه نشي خوا کول خلک ورته وایي ته څه شي ته بس عمل کوو دا وایي ښامار ورته وایي دغه د شریعت خبره واورېد او عمل به پرې نه کوو او هغه عالم په خبرو پورې به چې جزاګانې کولې نو زه الله په ده مسلط موږ مبارز کړی شو لمونځ کوئ هلکه تلاوت کوئ هلکه دین برابر کړئ هلکه بشریت برابر شئ لمونځ کړی شو عمل څوک دی په دې موري په دې وباسي نه ګورې عمل کوئ بیا داسې منظر راځي رسو په قبر عرض بلا کوه نبی اسلام فرمایي د معراج په شپه باندې مې یو څه قوم ولیدل چې مخې ته مزېدارې غوښې پرتې دي ښکلې غوښې دي
بريد أخيستا أو مردار بدكوية وخواتي والكيه مخري جبريل السلام تودوه جبريل إذا صفا فرات نبي جنة بسيني وقد يا رسول الله تعالى كساد جباك بيبيان وخذشتا لكن أغي تنورتي وفردو سناكان وبسكرتي سناكاني كي دادا أغي مثال أول حديث كرالي جيكم خلق زناو کی بدنیا یا روادت كي غالکان بدنلی كي یا بلاس باندې باندې خلق ځان نه منیو باسي ورته محشر بیتو بیچ دا سره په دې د مثال په قیامت کې دا چې حقیقت کې سره بدل کړي هغه بدل په سر باندې وداري دا شرمګان باندې امني روان دي د خپل برابر دي دي یو خلک یې بوج چې دا ناکار چې جوادت کړیا له دې سره په شکل د ناغبت وي مرداری برازیو دادا بشک پاورد دیری دادا قیامت دی صدا دلاسون للیلا گندو پر اوزو دی بے سڑی دا سخت مردار عمل دے گندہ عمل دے نبی علیہ السلام فرمائے دیر عجائبات کوئی در حیران پر بعض خلق جوړی دي چې دا غي براشو په پکې ځان کوي کېږي مای قربان حق خلق وإذا هذا بيعمل خلق دي بيعمل واعظين بجواز في بلد بيعمل لك ويقول تاسو د عمل کولو توفیق راکړي ويسخص بيوري چې دا غي د سینې پرې کېدل او د ویښتو ځوان دی دا کب خلق دی ایمان دوی دا اللہ محبوب دا آغا خزی دی چی دا سینے خلق و تخکارنگی و نیر نیری کئی او پردن کئی قیامت کی وزید دا پہنچانا کٹی دا سرون لچشوان دی دی دا آغا خزی دی چی بغت سرون لکر دیدل او خلق دا بیوستنی نے کوئی و قیامت پورت بدی دی سرون لگی تونا بکڑت بغیر دخل خاون نبل جاتا سر شکار کوئی بعض حرام حتی چه تسلو بگئی چه علی اداری تخکاری اداری خد منبکی لانت دوری سخت وعدالتی پا حدیث سوابروک لاؤنا مختلی وعدالتی اولی اعلان ببارش اللہ ویدام یو بد آواز ورد یو سخت بدگویران جلالمین تمہیں جلالمین الاسخاب ویدک بنار ویاد ویدہ اللہ محبوبہ دا جہنم آواز لدی جہنم اللہ تفریات کی چی اللہ دماغور دیم شویدی زمان شغلی بھی نشوی دی زمان زنزر رزیاد شویدی ما تزر ترزا آغا خلق روڑے گا چی کم مشرکان و کافران کم پتہ گبے علی کم تا قیامت نمن کردی کم ستاد قانون و بے حملان و بیدب و منکری دزلی را تراکا تگا ذات جہنم آوازو میں یا میں کچھ آواز ہو رہے لو کچھ خوشبو وإذا جنت مشبودا جنت لگیار بیجا سمن جلانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارک پیدائش شیو قرآن پیدائش ذکر دے چاہت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش شوی دے انت نفرقا تنفل اکلر بیجا لاغی نمبار چیزی بیت المقدس تو رسیلو دا پدی دے کی چرانما بیت المقدس بہر یو وٹا گڑاوا علی پوری بپخواب پیغمبران اپن اسورنین تڑلی گوراغی آلتا جبریل امین خود دارو ویدد دن بیت المقدس دور داخل شما نن آل بیت المقدس تجد اسرائیل و پلاس کے ویدد ظالمان پلاس من اکراس کی علی کی جام
حضور پاک فرمایي فرشتي راغلي دي زما استقبال ته چې ګورما انبیاء کرام راغلي دي استقبال ته ولاړ دي هر پیغمبر مرحبا مرحبا راته وایي غاړه غټۍ شو د هغې نه بعد چې کوم دی بیا دې ځای کې یو قول دا چې مخکې دوی تقاریر وکړل حضرت آدم علیه السلام تقریر وکړو بیا د هغې نه بعد ابراهیم خلیل الله علیه السلام نوح علیه السلام نمبر په نمبر هر پیغمبر تقریر او خپل هغه فضایل او برکات او بیان کړل بیا رسول الله مبارک ته جبریل امین وایي زه تم شو وایم رسول الله مبارک وایي الحمد لله الذي حمد او ثنا هغه ذات لره چې نن شپې د خپل دیدار نه بللی ما او ډېرې خبرې ذکر کړې بیا د هغې نه بعد یو اذان کېږي اقامت کېږي مصلی خالي د جبریل امین حضور پاک ته وایي قربان مخکې شئ او دې ته دوه رکعته لمونځ حضرت ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام شاک او درېږي د دواړو ګانو سردار منګي کېږي جبریل علیه السلام اذان کوي بیا اقامت کوي او حضور پاک دوه رکعته لمونځ کوي په یو رکعت کې قل یا ایها الکافرون وایي په دویم کې قل هو الله احد شریک کړي دا دواړه سنتونه د سحر په سنتو کې لوستل دا سنت دي او د ماښام په سنتو کې هم دا دوه سنتونه لوستل څه دي دا سنت دي دا وایي عایشه بي فرمایي چې حضور پاک د ماښام سنتو کې دا وایي او د سحر په سنتو کې دا وایي دوه رکعته لمونځ کوي د لمونځونو نه بعد هر پیغمبر حضور پاک ته خپل محبت پیش کوي او هر پیغمبر ورته قربان تاسو نن الله خپل دیدار ته بللي یې د خپل امت لپاره ډېر خیر وغواړئ چې لاړ شئ سبحان الله او بیا د دین مبارک رخصتېږي بیا یو د نور یو کوړی لګي او حضور په هغې باندې اول اسمان طرفدار کې جوړ کېږي کله چې اول اسمان ته ځي دروازه بنده اواز کې څوک دی جبریل وایي زه یم بیا ورته وایي بلته سره څوک دی محمد رسول الله مبارک دی هغې ورته وایي او نن خو هغه الله معراج ته بللی دی خو دا تپوس څنګه کوي چې دا دروازه به نن صرف او صرف محمد عربي علیه السلام ته کولاوي دا د بل چا نه ده حق ځکه تپوس کوي بیا دروازه خلاصېږي حضور وایي چې دننه ورغلم چې ګورم اول اسمان ډک دی د قدم دی او نور ځای نشته فرشتې ولاړې دي او چې مې وکتل یو ډېر نوراني شخصیت ناست دی ښي طرف ته ډېر ښکلي ښکلي ماشومان ناست دي ګس طرف ته ډېر بدرنګ ماشومان دي او چې دې خوا پورې خاندي چې دې خوا پورې خفه کېږي حضور پاک تپوس کوي جبریل امین دا څوک دی وایي قربان دا بابا آدم علیه السلام دی راځه چې روان شو چې ورشي آدم علیه السلام ودرېږي ورته وایي مرحبا بابن الصالح وبالنبي الصالح بخیرانی دی زما مبارک بچی دا او مبارک پیغمبر دا او غاړه رټی شي یا تپوس کې دا ولې جاړي چې دې خوا پورې خال دي قربان د الله د دلته امت جنتیان امتیان کې چې دې تر پورې خوشحاله شي دا د ده بچو امتیان او بچی جنتیان هغې ته ورشي دا چې دې بچي دوزخیان دي هغې ته چې وګوري خفه شي حضور علیه السلام مبارک سره ملاقات وکړي ایسبه کمال دا دی ورو چې حضور علیه السلام سره دلته بابا آدم علیه السلام بیت المقدس کې ملاقات کوي په آن واحده کې بره په اول اسمان کې ملاقات کوي یا درېیم ته ځي یا درېیم ته ځي امام بخاري دا حدیث په ډېر تفصیل سره بیان کړی دی په دې کې ډېر واقعات ذکر کړي دي زه په دې چند خبرو باندې اوس چې ډېر اکتفا کوم ځکه چې دا اوس هر واقعات د اسمانونو دي دا هم یو ښه موضوع ده یو ځان د وخت دی وخت غواړي دا به تاسو ته مختصر ذکر وکړو نبي علیه الصلاة والسلام د رب کریم د معراج او د شب اسراء دا کومه واقعه ورکړې ده دا کومه معجزه ورکړې ده دا داسې معجزه ده چې هیڅ یو پیغمبر ته دا نه ده میلاو شوې د دې معجزې په شان دی یاد ساتئ د حضور پاک په ټولو معجزاتو کې دا یو نراله معجزه ده یو جدا معجزه ده یو ځان نشان لري یو ځان له انداز لري چې حضور پس د وفات نه ټول پیغمبرانو سره ملاقات هم کوي
او د دې ذکر په قرآن کې دی فلا تكن في مرية من لقائه د موسی علیہ السلام په حق الله تعالی فرمایي یہ زما حبیبا د چې د موسی علیہ السلام سره تا ملاقات وکړ نو په دې کې شک مه کوه دا یقیني تا ور سره ملاقات کړې دا ملاقات د معراج په شوه ها د معراج په ټول انبیاء کرام لیدلې دي باندې راوړلې دي د مخالفت اظهار کړی کوم واقعات چې په دې کې راغلي دي د منځلو دا روزو د زکاتونو د دې تفصیلي واقعات په اړه د مختصر ویلي الله دې کو تاسو ته بدل ټول اعمال باندې سره د دې عمل او سره د عقیدې د عمل توفیق راځي کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.